محترم مسلمانانو خویندورونو د مالدارۍ دپاره د الله پاک د یو نوم ذکر وکړئ. نن سبا هلکه په شارټ کټ کې مالدارېدل غواړي. بس دلته کې وظیفه وکړم او دغه ځای کې مالداره شم او سمه ډېرې پیسې راسره وي او دغه رنګې ښکلی کاروبار دا شروع کړم، دنیا رزق ما سره وي، ګاډې راسره وي او خپل کور راسره وي. یاد ساتئ محترمو خلک نن سبا ډیر زیات شارټ کټ استعمالوي. کو تعلیم میدان ته وګورو هغه کې هم هلکه شارټ کټ استعمالوي. دغه رنګې کو هر څه کار چې موږ کوو نو خلک وایي چې دا کار زر وشي. نن مې درله داسې ناشنا او داسې عجیبه وظیفه راوړې ده چې تاسو به د یو څو ورځې وظیفې سره مالداره شئ. کو د کاروبار نه وي الله پاک به کاروبار درکړي، کو دغه رنګې روزګار دې خراب وي الله پاک به روزګار کې ترقي درکړي. کو چرته دکان هم چلیږي نه الله پاک به د دکان په ښه طریقې سره وچلوي او الله پاک به تاسو له د غیبونه محترمو دا به رزق درکړي. ډیره زیاته بهترینه، ډیره زیاته اعلی او ډیره زیاته پاورفل او بهترینه وظیفه ده. کوشش دا وکړئ چې وظیفه مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ، په خپله مو کوئ او په دې وظیفه کې د الله پاک کوم مبارک نوم دی او هغه زه ویم دقه لفظ په کمنټ کې دا یو پرې ولیکئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دا ډیره زیاته عظیم الشان او بهترینه وظیفه ده محترمو د مالدارۍ دپاره او د ډیر زیات بې فنا رزق دپاره د روزګار او د دکان دپاره بهترینه وظیفه ده. تاسو دا وظیفه شروع کړئ انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو په یو څو ورځو کې دومره مالداره کړي چې ستاسو عقل محترم هغې ته وخوځېږي. د الله پاک نوم دی او په دې باندې هغه سړی محترمو عمل کولی شي چې کوم سړی په دې وظیفه باندې مکمل یقین کوي. موږ چې کله دا وظیفه کوو نو مکمل یقین سره، مکمل توجه سره، مکمل اعتماد سره چې انشاءالله د الله پاک دا یو لفظ دا یو نوم د دې وظیفه زه کوم د مالدارۍ دپاره کوم یا د نوکرۍ دپاره کوم یا د روزګار دپاره کوم د کاروبار دپاره کوم او د بیل کور دپاره کوم چې ستاسو کوم څه مقصد هم وي د هغې دپاره شروع کوئ او پرېږدئ مو چې څو پورې الله پاک ستاسو راکار کړی نه انشاءالله دا وظیفه موږ همیشه دپاره کوو. یاد ساتئ محترمو روحاني چې کوم اعمال دي ذکر کول شو، استخاره کول شو، دغه رنګ یو وظیفه کول شو، په هغې باندې خپله مسله حل کول شو، دې ته محترم ویله کېږي روحاني قوت ورته ویله کېږي. چې کله زموږ او ستاسو روحاني طاقت دا پاورفولي زموږ وظیفه به ډېره زیاته زر اثر کوي او چې کله زموږ روحاني طاقت نه وي نو بیا وظیفه د به کار نه کوي. مطلب دا شو د خبرې چې کله موږ ګناهونه کوو سم ډېر ګناهونه کوو ګناه پرېږدو نو او دې هم موږ وظیفه کوو. هلته کې موږ په هېټه کې ارام اچولی دي او دلته کې موږ وظیفه کوو. هلته کې موږ د غلا بجلي استعمالو او دلته کې موږ وظیفه هم کوو. ټي وي ته موبایل ته دا موږ ګورو خبرې کوو غیبت کوو ورسره ذکر هم کوو. نو داسې محترم وظیفه دا به کار نه کوي چې مکمل ته 100% پاکي د ګناهونو نه ګناه توبه وباسي یا الله نه بعد به ګناه نه کوم مزد به نه قضا کوم دغه رنګې د قرآن مجید تلاوت به کوم او بیا د هغې نه بعد ته وظیفه شروع کړي مکمل یقین سره انشاءالله د الله پاک د خزانو نه کلک یقین ساتم چې د دې یو نوم په وجه باندې به تاسو ډېر زیات مالداره شئ. د الله پاک یو نوم دی یا باسیتو یا باسیتو. شروع یې کړئ او ښه په سکون سره ښه په آرام سره ښه په توجه سره شروع کړئ. د هر مانځه نه بعد زر پېرې یا باسیتو دا تاسو وایئ. انشاءالله العزیز مالداري دا به ستاسو خپې ښکلی مال و دولت او رزق دا به ستاسو خپې ښکلی. دغه رنګې کاروبار روزګار تاسو پسې محترم هر څه راځي. یا باسیتو الله پاک ډېر زیات بهترین نوم دی. ورسره یا رزاقو دې ذکر وکړئ. یا رزاق روزانه 314 پېرې ساره ماښام وایئ او یا باسیتو د هر منځ نه بعد
1000 پیرې وای او کله چې نور راهیج په دغه ټیم کې یا باسه تو 1100 پیرې وای نو د ورځې با تاسو یا باسه تو 6000 او سل پیرې دا برابرې ځکه پنځه منځونه دي کنه او نو 5000 پیرو شو او 1100 پیرې سار کې نو روزانه وساسو یا باسه تو 6000 او 100 پیرې دا برابرې کوشش وکړئ وظیفه ډیره زیاته بهترینه ډیره د کمال ده ماشومان هم کولی شي دا رنګې غټ هم کولی شي بس یو د الله پاک نوم دی دا شروع کوئ ذکر کوئ انشاءالله الله پاک به ستاسو روزګار او څومره هم چې فاینانشل ایشوز دي انشاءالله الله پاک به تمام ختم کړي او تاسو به د معاشرې یو مالدار ترین بنده لوسا شئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته